السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ګرانو کتونکو. نوخار خټ کلی کریمي ټاون کې ډېره افسوسناکه واقعه شوې ده. وختي تاسو سره مونږ په دې پیجونو باندې شیر کړل چې یو نوجوان هلک هغه د کریمي ټاون نه بره خټ کلی قبرستان دغې کې د هغه لاش برآمد شوی دی او چې کوم حالت کې پلار ته میلو شوی دی نو د هغې مطابق هغه پانسي شوی دی او تشدد هم پې شوی دی. دې حوالې سره اهم تفصیلات هغه مخې ته راغلي دي او دې کې تفتیش هم شروع دی. مزید انکشافات دې حوالې سره به کېږي. داسې واقعات چې کله وشي نو دې پسې شاته هم څه دردناکه ستوري وي. د نوخار خټ کلي کریمي ټاون کې د نظامپور دا هلک شهریار چې دی رکشه ډریور او دغلته اوسېدل کریمي ټاون کې. نو پلار یې وایي چې پرون ماښام د موټر سایکل وایسټو او دی ووتو. د هغې نه پس بیا دی کور ته نه راغلی او نن وایي زه کور کې وم چې ما ته اطلاع میلو شوه چې ستا د زوی لاشه په کریمي ټاون نه بره قبرستان کې پروت دی. نو وایي زه چې لاړم د هغه لاش پروت و، موټر سایکل ورسره خپل ولاړو او پانسي ورته د خپل کمیس باندې د همغه کمیس چې د کومه چولې وایي ترې نویستی دی په هغې باندې پانسي کړی دی او د شکل نه داسې ښکاري چې ورباندې تشدد هم شوی دی. وال ټکول، لاسه ټول چې کوم قسمه تشدد پې شوی دی. نو دغې واقعې نه پس د هغه لاش له محققینو راوچت کو. پولیس راغو. پولیس دې حوالې سره اف آی آر درج کړی د نامعلومو خلکو خلاف او د لاش پوسټ مارټم نه پس هغه لواحقینو ته حواله شوی دی. ګرانو کتونکو، دلته کې په نوخار کې داسې واقعات کله هم چې شوي دي نو هغې نه پس د هغې نور اهم انکشافات او ورپسې شاته قیسې وي. مقامي عمایدینو مطابق پلار خو هم وایي چې زموږ دښمني نشته، خو د دغه نوجوان چې کوم کړه وړو نو د هغې باندې سوالیه نشانات هغه شته او شکوک و شبهات هم په هغې باندې موجود دي. به هر حال راتلونکي وخت کې به د دې معلومات کېږي چې اصل واقعه څه وه او دې کې نور کم تحقیقات راځي چې چا غوا کړی او څه یې کړي دي. خو چې کم موجوده شواهد دي او کم د سترګو کتو واقعه ده او کم اصل تفصیلات اوس دې ټایم کې دي نو هغې نه دا معلومیږي چې څه قصه د دوی ترمنځ ده چې هر چا وجلی دی نو هغه انتهایي حد درجې له زیاته ده، ځکه چې موټر سایکل هم ولاړ دی، نور څه هم نه دی وړي چې څه د ټولو نه غټ شی هغه سره موټر سایکل و نو هغه هم ورته پرېښی دی او په داسې انداز کې وجلی دی چې د ډېر غصې حالت کې وجلی دی او ډېر خپله غصه یې پې ویستې ده. نو الله تعالی دې مونږ به وله دعا کوو چې مغفرت یې نصیب کړي او لواحقینو ته یې صبر جمیل ورکړي. او اوس به د مقامي پولیس طرف ته د خلکو سترګې وي چې اصل وجوهات او اصل چې کوم تفتیش دی تحقیقات هغه څه مخې ته راځي.